بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، یو داسې غلطي چې هغه مونږ او تاسو نه اکثرو مونږګزارو نه کیږي، هغه دا چې کله مونږه مسجد ته راشو او جمع سره مونږ مونځ کوو، دا د الله تبارک وتعالی په خوښه د هغه په توفیق باندې دا کیږي. بغیر د الله جل شانه د توفیق نه د جمع مانځه د دومره لوی سعادت انسان ته نه حاصلېږي چې راتللو والا په یو قدم باندې الله تبارک وتعالی یو ګناه معاف کوي، یو نیکی ورته ملاویږي، یو درجه اوچتېږي. او بیا د دې مونځګزار په دعاګانو باندې فرشتي امین وایي او یو مونځ چې د جمع سره په جومات کې ادا کړي، رب کائنات ورته د 27 مونځونو اجر او ثواب هغه ورکوي. نو دا دومره لوی سعادت او دومره لوی فضیلت چې هغې مونږه تفصیل نشو بیانولی، نو دا مونږ او تاسو نه بعض اوقات په ورکوټې غلطۍ باندې چې دی هغه مونږ نه خرابېږي. د هغې وجه دا ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: صووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة. تاسو صفونه خپل د مانځه برابر ساتئ. د صفونو اتصال، د صفونو سیدهوالي او برابروالي دا د مانځه یوه حصه ده. مونږ نه په دې کې کمزوري او کوتاهي کېږي. حالانکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تاسو صفونه سیده ساتئ، داسې نه ګینې الله جل شانه بس تاسو په زړونو کې کوږوالی پیدا کړي. نو معلومه شوه د حدیث پاک نه چې په صفونو کې خالی ځایونه پرېښودل، صفونو کې فاصله پرېښودل، دا د زړونو د نفرت سبب او ذریعه جوړېږي. نو موږ او تاسو دې خبرې کوشش وکړو چې دومره لوی سعادت الله جل شانه موږ او تاسو ته راکوي چې د جمع مانځه توفیق موږ له راکوي. نو موږ او تاسو په خپل معمولي او ورکوټ شان دي ورکوټ غلطۍ د وجه نه دومره لوی سعادت او په هغې کې چې دی مونږ کمزوري راولو، په هغې کې خلل راولو. پکار دا چې مونږ او تاسو په صفونو کې اتصال ساتو، بالکل اوږه په اوږه او بالکل یو بل سره جغت متصل چې دی هغه ودرېږو، په صفونو کې خالي ځایونه دا نه پرېږدو. دا اهمه غلطي ده. نن سبا مونږ او تاسو چې کله په جومات کې شاته صفونو کې ودرېږو، مونږ او تاسو ته ښکاري او دې وجه نه مختلف قسمه نقصانات هغه مونږ او تاسو ته کېږي لګیا دی. کوشش دې خبرې وکړو چې موږ او تاسو په خپلو صفونو کې اتصال، یو ځایوالي او نزدېکت او قربت پیدا کړو چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې زموږ او ستاسو په زړونو کې مینه، محبت، اتفاق او اتحاد پیدا کړي. جزاکم الله.